د فیسبوک آی ډي څنګه هیک کیږي؟ اکثر ځینې کسان وایي زموږ د فیسبوک آی ډي چې دا هیک شوه، کس ورته پاسورډ بدل کو، نمبر او جیمیل ورته بدل کو. نو دا زموږ د غلطۍ د وجې نه چې دی هغه زموږ فیسبوک آی ډي ته ځان وررسوي. موږ هغه له داسې معلومات ورکړي چې د هغه معلوماتو په تور باندې هغه زموږ د فیسبوک آی ډي چې دی هغه هیک کړي او هغې ته نمبر او پاسورډ چې دی دا چینج کړي. نو په دې ویډیو کې به داسې طریقې زه تاسو ته ښیم چې په هغې تاسو عمل وکړئ، نو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دا به څوک نشي هیک کولی. نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اولنۍ غلطي زموږ دی مونږ چې په کم نمبر او په کم جیمیل باندې د فیسبوک آی ډي راکړو، نو هغه نمبر او جیمیل چې دی هغه زموږ په پروفایل باندې شو کیږي. لکه هر سړی چې راځي زموږ پروفایل ته وردننه کیږي، نو هغه نمبر او جیمیل چې دی د هغې هغه ته پته لګي. نو د هغې په تور باندې چې دی هم زموږ د فیسبوک آی ډي چې دا هیک کیدی شي. دویمه غلطي زموږ دی مونږ چې اکثر اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، نو په هغې کې مونږ د خپل فیسبوک آی ډي چې دی هغه وراچوو. لکه د فیسبوک په اکاونټ باندې چې دی موږ هغه اپلیکیشن کولو، نو د دې په تور باندې هم ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دا هیک کیدی شي. نو داسې اپلیکیشن چې تاسو راډاونلوډ کړئ، نو هغې لپاره یو جدا جیمیل جوړوئ او په هغه جیمیل باندې چې دی په هغې کې اکاونټ کولوئ. د فیسبوک آی ډي چې دا په هر یو اپلیکیشن کې چې دی مه استعمالوئ. که ستاسو په آی ډي کې غټ غټ پیجونه دی، نو ستاسو دغه آی ډي چې دا بیا هیک کیدی هم شي. په دریم نمبر غلطي زموږ دی مونږ چې کله د فیسبوک آی ډي کولوو، نو هلته کې زموږ نه پاسورډ سیو آپشن چې دی هغه موږ ته راشي، نو موږ هغه پاسورډ چې دی په جیمیل کې سیو کړو. په جیمیل کې سیو کړو، نو بیا موږ خپل موبایل چې دی هغه محفوظ نه ساتو. لکه یا په لیپټاپ کې یا په کمپیوټر کې چې موږ خپل اکاونټ کولو کړی دغه شان کولو پرېږدو او هر کس هغه لیپټاپ کمپیوټر ته کیني. نو د هغه لیپټاپ کمپیوټر نه چې دی هم دغه پاسورډ کسان نه ایستی شي. دغه شان د ستاسو د موبایل نه چې دی هم دغه پاسورډ له ایستی شي. نو که تاسو پاسورډ سیو کړی، نو خپل لیپټاپ کمپیوټر چې دی هغه اعتباري کس ته پرېږدئ او خپل موبایل چې دی دا هم هر کس له مه ورکوئ. څلورم نمبر غلطي زموږ دی اکثر موږ خپل موبایل چې دی دا نورو کسانو له ورکړی. نو کله چې موږ آی ډي کولوو، نو هغې ته او ټي پي کوډ راځي. نو دغه شان زموږ ملګري اکثر زموږ سره ارامېتوب وکړي، هغه او ټي پي کوډ چې راشي هغه هلته کې به خپل موبایل کې ور واچوي، نو ستاسو هغه اکاونټ چې دی هغه کولو کړي، ځکه چې هغه ته ستاسو د نمبر چې دی هم پته وي، د جیمیل ورته هم پته وي. نو د هغې په تور باندې چې دی هغه یې هم هیک کولی. دغه شان د اکثر ځینې کسان تاسو ته ټلیفون وکړي، وایي ستاسو د موبایل ته چې دی 4 انسي یا 6 انسي یا 8 انسي کوډ چې دی دا درغله، دا موږ ته واپسې ووایي. نو چې کله ورته تاسو هغه کوډ ووایي، نو د هغې په تور باندې چې دی هم ستاسو د فیسبوک اکاونټ چې دی دا هیک کیدی شي. پنځم نمبر غلطي زموږ دی اکثر موږ په داسې لینکونو کلیک کوو چې په هغې کې د فیسبوک آی ډي غواړو، موږ پکې د خپله فیسبوک آی ډي ور واچوو. چې ور واچوو، نو د هغې په تور باندې چې دی هم زموږ د فیسبوک آی ډي چې دی دا هیک کېږي. دا د کس دا لینک د دې لپاره راکړی چې موږ پرې د فیسبوک اکاونټ یا داسې د جیمیل اکاونټ چې دی دا پرې هیک کړو. نو په هر قسمه لینکونو چې دی په دې باندې به کلیک نه کوئ، یو به په هر ځای کې چې دی د فیسبوک آی ډي به نه کولوئ. شپږم نمبر غلطي زموږ دی اکثر موږ چې پري وائی فای میلاو شي، نو موږ د هغې سره خپل موبایل کنیکټ کوو. په ایرپورټ کې شو، په هر ځای کې چې شو، خو چې پري وائی فای، نو موږ سره خپل موبایل چې دی دا کنیکټ کوو. نو د هغې په تور باندې چې دی هم ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دی دا هیک کیدی شي. که د دغه وائی فای سره هیکر کنیکټ وي، نو هغه هم ستاسو د موبایل ته چې دی ځان رسولی شي او د هر څه چې دی خپل موبایل ته اړولی شي. یوازې د فیسبوک آی ډي نه، داسې نور هر سره چې دی هغې ته هم هغه ځان رسولی شي. نو چې هر ځای کې پري وائی فای، نو د هغې سره خپل موبایل چې دی دا مه کنیکټ کوئ. چې دا غلطیانې تاسو نه کوئ، نو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دا نه هیک کېږي. بیا کوم ستاسو د فیسبوک آی ډي هیک شي او ستاسو سره د موبایل نمبر او جیمیل یې، نو د هغې په تور باندې بیا واپسې هم راریکور کېږي. که دا ویډیو مو خوښه شوي، نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه. داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.